السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل یم او ماشاءالله بارک الله. تاسو ته پته ده چې د پل فروټو سیزن شروع شوی دی او لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په دې وخت کې خوبانۍ دي، الوچې دي، شلتالان دي، امونه دي، مختلف شیزونه دي. نو په دغه سلسله کې دا چې تاسو ته پته ده چې دا یو انځر دی او د انځر د اهمیت به تاسو ته په خپله باندې پته وي چې په قرآن کې الله پاک فرمایي چې والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله پاک زما په خیال سره غالبا چې په انځر باندې وایي دا قسم خوري چې انسان ما په ډېر ښه شان باندې پیدا کړی دی. دا انځر چې کوم دی نو دا ډېر زیات برکتي شی دی. یو د انسان په بدن کې د دې انځر ډېر غټ اهمیت دی. لکه که تاسو د دې د پیدې تپوس وکئ د حکیمانو نه ډاکټرانو نه هغه به تاسو ته ووایي چې یاره د دې انځر بېشماره فایدې دي. او زما په خیال سره د ټول نه غټه پیدا پکې دا ده چې یاره کم از کم د سړي هغه هاضمه چې کوم دی نو هغه برابر سټیبل وي او د انسان چې کله هاضمه برابر وي نو د انسان هغه ټول بدن مې په صحیح طریقه باندې کار کوي. نو راغلی یم دلته یو ځایګي ته جالمیا چې ورته وایي او په دغه جلمه کې زه تاسو ته ښیم. انشاءالله تاسو ګورئ د انځر ونه ده او د انځر په ونه کې دومره کچا کچ ډک دي که نه ماشاءالله بارک الله. دا تاسو وګورئ دا قدرتي انځر دي. د دې نه چې چا پیدا پورته کړله او راله ویې خواړو جو بس هغه په پیدا کې دی. ګنې د دې نه علاوه دا اکثر د مرغۍ خوري او کوم انځر چې خوږ وي نو هغه تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا په هغې پسې مرغۍ راځي. نو ښایسته انځر شوي دي ماشاءالله. د انسان په بدن کې د انځر ډېر غټ اهمیت وي. دا د هاضمې دپاره هم کار ورکوي او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو الله پاک په قرآن کې هم د دې ذکر کړی دی چې دا بختور شیز دی، د بزرګۍ والا ونه ده، بوټی دی. نو چې الله پاک یې ذکر کړی نو خامخا په هغې کې به یو حکمت پروت وي. او که تاسو وګورئ نو حکیمان صاحبان هم د دې په باره کې ډېر غټ ریسرچ کړی دی او ډېر خبرې اترې پې کړي دي. د هاضمې دپاره دا ډېر ښایسته شی دی. نو که د چا هاضمه نه وي برابر نو د هاضمې دپاره تاسو خوړلی شئ. دا انځر چې کوم دی دا تر و تازه دي. د دې نه علاوه چې کوم وچ انځر راځي قنداري انځر او یا د کوټې نه یا د یو ځای بل ځای نو هغه هم تاسو بطور فروټ بطور ډرای فروټ هم استعمالولی شي ځکه چې هغه هم خلکو وچکلي او د هغې ډېرې غټې پیدې دي. نو که تاسو غواړئ چې یاره تر و تازه انځر وخورئ نو دلته راتلی شئ جالمیا ته او په جالمیا کې د هر کال چې کوم دی نو دغه سیزن لګېدلی وي. که انسانانو تی خوړې جو ښه په پیدا به راشي، که ونه خوړې نو دا مرغۍ خوري او تاسو ته پته چې مرغۍ په خوږ شي پسې او په پوخ شي پسې راځي. نو بلبل هم خوري، دغه هم خوري، د خارونۍ هم خوري، باجونک هم خوري، هر شیز یې خوري. نو بس دا د رزق مسله ده. که انسانان د چا په قسمت کې جو هغه دلته راتلی شي خپل ځان چې کوم دی نو لږ شانتي انځر هم کولی شي او خپل کور ته هم د ځان سره وړی شي ځکه چې دا په دې شړه کې دا انځران لګېدلي دي او هسې ضایع کېږي. دا رالویږي چې کله پاخه شي نو دا رالویږي. دا په استعمال کې راوستل پکار دي. صحیح شو جي. الله مو ښاد او آباد ساته. دعاګانو کې مې یاد ساتئ، د خپل ځان هم خیال ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لوی الله په امان.